الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. درود شریف اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی جینا د حضرت لقمان د انعام بیان کوي چې الله حکمت ورکړو، بیا داغه توصیه ذکر کوي بچی ته په بطلان د شرک. اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بتحقیق سرا منگ ورکڑیو لقمان تا الحکمت العقل والفهم والفتنة، عقل فهم زیرکتیا. انشکر للہ، و منگ ورتویلیو پواسطہ دا نبی چی شکر کوا اللہ لرا. ومن یشکر حق سوک چی شکرو کی فإنما یشکر لنفسی، یقیناً فائدہ دا شکر راجی دا زان دا دتا. ومن کفر سوک چی ناشکریو کی فإن اللہ غنی حمید، یقیناً اللہ بے پروا دے، حمید دے صفتن لائق دے. وحب ابن منبه وی لقمان دا ایوب علیہ السلام خوریو. مقاتل وی دا ایوب علیہ السلام دا ترور زویو. بعض ویلی دی چې د ازر په اولاده کېو، زر کال عمرو، او د داود علیہ السلام زمانه لاندې کړی و او د هغه نه علم زده کړی او بنی اسرائیلو کې قاضي و. دا اختلاف دی چې د نبیو او کولیو. اکرمتا او شعبی ته دا قول منسوب دی چې هغوی وایي چې لقمان حکیم نبیو. جمهور علماء مفسرین پدی دی چې د داود علیہ السلام زمانه کې او نبی نو یو لوی ولیو. امام قرطبی رحمه الله فرمائی وعلى هذا جمهور اهل التاویل انه كان وليا ولم يكن نبيا، وقال بنبوته عکرمه والشعبی. جمهور رائے دادا چې دی ولیو نبی نو، عکرمه او شعبی د نبوت قول کړی دی. قرآن کریم او د تاریخ کتابونو کې د ډېر ښه وصیتونه منقول دي. د رنګ نه تورو بدرنګو الله حکمت او پوهه ورکړو. یو سړی ولیدو هغه د ډېر قدر او لویه مرتبه کې و. یو سړی ولید هغه ورته وایي ته د پلان کې غلام نه یې چې مونږ سره به دې ګډې سره ولي، ته خو هغه د ګډو سره ولو والی، د ورته راو مقه یم.
و دې ځای ته څه ورسولې دا دومره لوی مقام الله تعالی تا ته په څه درکړ لقمان حکیم ورته وایي بصدق الحدیث دا دومره لوی مقام ما ته په رښتیاو میلاو شوی چې دروغ مې نه دی ویل وقدر الله او الله مې پیژندلی وعده الامانه امانت کې مې خیانت نه دی کړی و ترکی ما لا یعنینی او بیهوده خبرې مې پریښي دي بیکاره خبرې بې ځایه خبرې نه کوم نو دا دومره مقام ځکه خدای راکړ د باره کې راځي دی به غر کې روانو بوټو د طرفه به ورته آوازونه کېدل چې زه د دې څیز علاج یم او زه د دې څیز علاج نو څوک بیمار به راغی ده به ورته بوټي تجویز کړل دا ستا علاج دی نو خدای به ښه کړ داسې واقعه ده چې د ده د ماشوم بچي سره د یو کلیوال ماشوم بچي جګړه شو د ده بچی ورته وایي ته به بیمارېږې او زما پلار له به راځې بیا به زه تا سره ګورم نابل ماشوم ډېر هوښیار هغه ورته وایي ډوډۍ به کمه خورم نه به مریضېږم ستا پلار له به ضرورت نه پیدا کړي څومره ښایسته خبره دا ټول مرضونه خو همدغې نه دي ډوډۍ ډېره خورو دی چې کله بیمار شه نیټه یې پوره شوه نو داسې کفه یې وکړه د څه شي ټیک نه شه دستونه پرې لګېدلي وه اسهال ښه نه شه به د کور والاو ته وصیت وکړو چې زما ټیم نږدې دی زه مړ کېږم هغوی ورته وایي څنګه بس وایي دوا کې زما علاج خدای نه دی اچولی هغوی ورته وایي ولې کپه یې لږ راواخیسته او یو کور کې یو ډنډ غوندې و حوض هغې له یې واچوله ټول جام شو وایي وګورئ داسې مضبوطه کپه ده دوی ده او دا دومره چې دا حوض جام کوي دومره ما خېټې ته ور واچوله خېټه جام نه کړه دستونه مقصان روان دي زه پوه شم چې د خدای تقدیر راشي نو بیا تدبیر کار نه کوي تدبیرونه بیا کار نه کوي قرآن کریم کې دا د زوی ته وصیت ذکر دی چې زوی ته وایي ګوره چې شرک چاته ونه کړي شرک نه ځان ساته ښایسته خبرې دي وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یاد کا هغه وخت چې ویلو لقمان لابنه زوی ته وهو یعظه په داسې حال کې چې د نصیحت کاوه هغه لره د زوی نوم یې ساران و په تا سره یا بنی لا تشرک بالله اے بچیا شرک مه کوه په الله ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک خامخا ظلم دی لوی شرک لوی ظلم دی سورہ یونس یو سل شپږ آیات کې الله وایي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين التم شرک ته ظلم ویل شوی سورہ بقره یو سل څلور پنځوس والکافرون هم الظالمون کافرانو ته ظالمان ویل شوی سورۃ الانعام دواتیا الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم هغه کسان چې ایمان راوړی او ایمان نه دی ګډوډ کړی د ظلم سره ظلم نه مراد شرک ووصینا الانسان بوالديه دې توصیت خال الهي وای دې مینس خبرو کې د خدای خبره رااله الله وای دا کلام دا د الله خبره ده ووصینا الانسان او مونږه تاکید سره امر کړی د انسان ته بوالديه په باره د مور پلار دده کې چاوي سره احسان کوي حملته امه وهنا على وهن بار کړی دلر مور دده وهنا على وهن مشقتا على مشقت شدتا على شدت
یو سختی برا د بل سختینا وفصالو جدائی د فی عامین په 2 کلونو کې وشي او دا د مور تکلیفونه د سره برداشت کې انشکر لی ولی والدیک الله وی زما شکر ادا کوي او د مور او پلار ستا الی المسیر خاص ما لرا راتلل ستاسو دی د مور پلار تابعداري په پارسه کې البته مور پلار د توي کافر شنو بیا نه کې و ان جاهداک کوشش کی دا مور پلار پتا علان تشرک بی چې ته شریک جوړ کې ما سره ما د معبود لیس لک به علم چې نشتا تا سره پایس دلیل فلا تطیعهما تابعداري مکوا د دې دواړو خو بیا هم وصاحبهما مرګرتیا وکا د مور پلار سره په دنیا کې معروفه د خېګڼې هغه په غلط دیم ته ور سره خېګڼه کوا وتبع سبیل من اناب الیا تابعداري وکا د لارې د هغه چا اناب الیا چې رجوع کړي د ماته چې مؤمنان دي ثم الی مرجعکم بیا خاص ما تاستا سورات للی زید رجوع ده فونبئکم زبتا سو خبر کم بما پاس کنتم تعملون چې تاسو سکړی دي دا اوس بیا لقمان حکیم نصیحت تبع اعاده وشو یا بنیا بچیا انها یقینا قصدا ان تکو کچرتا دا حسنا یا سیئا مسقال حبتن پاندازی دا دانیسی من خردلن دسپلنی دانا فتکن شی پی صخرتن پی یو گٹا که دا وزمکن لانده او پی السماوات یا پی اسمانونو کیشی او پی الارض یا پزمک کیشی یاتی به اللہ راتک بکی پا دے باندے اللہ بے روڑی ہوتا تا بداغی بدل در کئی ورکی گنا ان اللہ لطیف خبیر یقینا اللہ باریک بین دے و خبردار دے خلق وی کنا نیکی وی اوبم نوڑی دریاب تیوا چوم نیکی نوڑی ورکی گنا یا بنیا قیم الصلاة اے بچیا غدر و منز پابندہ سرا دا تہذیب الاخلاق وامر بالمعروف ونهى عن المنکر امرو کا خلقو تپنیکو کارونو خلق منع کا د بدو کارونو نا خو بحسب طاقت کا وجهد کا ستا د طاقت او د کوشش مطابق امر بالمعروف کا دمر امر بالمعروف کا چې څومره در کې طاقت دانتا کې طاقت نه یو غټو خبرو ته تورلان دیوزي دمر امر بالمعروف مکوا چې ته خپويږي یقین دې چې دا خبره زو کوم نو دې منبر نه میرا ورځي مکوا خیر دې گزاره وکا بل څوک به وکي صحیح چکر زمونږ بازي مولیا نه ځان نه بس ډېر لوی دغه جوړ کی چې زه دا دعوت نه کم دا خبره نو ګناهګارې کما نه ګناهګارې کی ځکه ستاسو عزت دا ختمه دو خطر دا ستا د جان د ختمه دو خطر دا مکوا نو ګوره وامر بالمعروف ونهى عن المنکر خو بحسب طاقتک و جهدک واصبر على ما اصابك صبر کوا پاس چتا ترسیږي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پلار کې دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر نرسته د صبر حکم کوي اشاره کوي د خبره ته چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې دا کې دې نشي چې ته تکلیف را نشي تکلیف برازي خو واصبر علی ما اصابک صبر پکې او مونږ کمزوري وکړه بیا صبر کې گناهګاری بیا صبر نشو کول ان ذالک یقینا دا صبر د خلکو په تکلیفونو من عزم الامور د کلکو کارونو نه ده دا د کلکو خلکو کلک کارونه دي چې خلک ورته تکلیف رسي او ده په صبر کوي ولا تسعر خدك للناس
ما اړوا خدک اننګې ستا للناس خلکو ته اننګې ورته ما اړوا چې داسې ورسره خبرې کې دل تر سره خبرې کې تا ورته اننګې داسې اړولې مخامخ ورته نه ګورې مخ ته داسې واړې چې مخ ته داسې واړې خو اننګې دې واوړې خد اننګي ته وایي اننګې پېژنئ دې ته دې ټول ته مخ وایي وجهه معنا دا ده لا تتکلم وانت معرض خبرې مه کوه چې مخ دې بل طرف دی ځکه دا متکبرینو خبرې دي خبرجن سړی چې خبرې کوي ګوري به بل طرف ته خبرې به تا سره کوي دا د کبرجنو خلکو کار ولا تمشي مگر ځه په لارې په ځمکه کې مرحا په مستۍ سره مرحا معنا تکبره د تکبر ګرځېدل مه کوه بعضې خلک هم لیدلي دي هغوی د تکبر ګرځي داسې داسې کېږي کوه ته به چې بتکه په اوبو کې روانه ده بتکه پېژنئ هغه هم داسې داسې واسکټ واسکټ کېږي مولیان مې بعضې لیدلي دي داسې په تکلف سره روانې داسې داسې انډې انډې کېږي اوښ باندې منډې لیدلی داسې داسې کېږي تجوید سره مزل کوي داسې نه ده پکار که د چا مزل طبیعي د سي نو خیر دی هغه نه دی ملامته چې څوک تکلف سره داسې کوي نو څه شو خپل ساده کار کوئ دې سادهګۍ کې ډېر برکات بې تکلفه به راوځي او خفه به هم نه او متوجه به ورته داسې قدمونو ته سړی متوجه دومره چا د لاسه کېږي څنګه ان الله لا يحب كل مختال فخور یقینا الله نه خوښوي هر مختال کبرجن فخور فخر کوونکی مختال چاته وي معجبن پی نفسی ځان ورته ډېر لوی سړی ښکاري فخور څه ته وایي فخر کوي علی غیره په بل چا باندې مختال ځان سره خوشحاله چې زه ډېر لوی سړی فخور خلکو له وایي زه ډېر لوی سړی او در حقیقت د څلورو نو سړی وقصد فی مشیک درمیانه توب کوا پتلو کې سورة الفرقان دریش پیتا کہ اللہ وی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا د خدای خالص بندگان هغه دي چې زی پزمکه باندې هونا پاجزای سرا سورہ بنی اسرائیل و درس کې الله وی ولا تمشي فی الارض مرحا مگر ز پزمکه د تکبر ګرځیدل مکوا وغضض من صوتک ټیټ کا د आवाज تانا आवाज دې ټیټ کا ډېر تیز خبرې مکوا ډېر نرم مکوا چې بل چاته تکلیف هغه نه اوري ډېر تیز خبرې مکوا باز خلک ډېر تیز خبرې کوي آسه خبرې به خو بس شور به جوړ کړي د زم مکوا چاته تکلیف انن کرا لصوات یقینا بدترین د اوازونو لصوت الحمیر خامخا आवाज د خر ده د خر आवाज په ټولو اوازونو کې ډېر بد आवाज ده او ته چې تیز تیز خبرې کوي خو کار خراب پښه کوي د خر आवाज ډېر بد ځکه ده چې اول زپیر دی او اخر شهیق دی او د جهنميانو بم د आवाज دي لهم فيها زفير وشهيق زفير دا معنا چې سانه نه باسي او شهيق چې بهر راو باسي خرم داسې کوي کنه علم تروا تاسو نه ګورئ ان الله سخر لكم چې یقینا الله تابعدار کړي تاسو د پاره ما وسو په سماوات چې اسمانونو کې دي او ما وسو په الارض چې زمکو کې دي واسبغ علیکم واسبغ معنا واتم واکمل
پورا کړی دی پتا سو نعمتونه د الله ظاهرتن و باطنا ښکار نعمتونه او پټ نعمتونه چې تاسو ته په نظر نه راځي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه دی یجادل فی الله چې جګړه کوي په توحید د الله کې بغیر علم بغیر د دلیل عقلینا علم نه مراد دلیل عقلی ده ولا هدن بغیر د هدایتنا دلیل وحی هدایت دلیل وحی ته مراد ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب روخاننا کتاب منیر نه مراد دلیل نقلی ده د خدای توحید کې جګړه کوي نو ور سره عقلی دلیل شته نو وحی دلیل شته او نه نقلی دلیل شته وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چکلوی علیشی دویتا اتبعو تابداریو کئی ما دا کتاب انزل اللہ چا اللہ نازل کڑے قالو دوی وی بل نتبعو بلکہ منگ تابداری کو ما دا کتاب وجدنا علی آبانا منگا تابداری کو ما دا خبرو وجدنا علی آبانا چی منگا پیدا کری دی پاغی باندے پلاران زمونگا پلار نکنه چې کوم خبرې پاتې مونږه قکو اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر دلته حمزه په جمله باندې داخله ده و باغی عتب ته آیت تبعونهم آیا دوی د پلارانو تابعداری کوي ولو کان الشیطان اگر که شیطان یدعوهم را بللی دوی الی عذاب السعیر عذاب سوزون کې دورته د دې پلاران خدای ور ترا بللی بیا هم دوی د پلار پسې زی جهنمی پسې یعنی دا څنګه دا پکار ومن یسلم وجهه الی الله اسوک چې تسلیم کی ځان خپل الله لرا وهو محسن نو د نیکی کون کی فقد استمسک پتاقی سرا د منګل خخ کړي بالعروه الوثقا پغرسای مضبوطه وَإِلَى اللَّهِ خاص الله لرا عاقبۃ الامور انجام د ټولو کارونو ده ومن کفر سوک چې کفر کوي فلا يحزنک کفر غم جن دین کی تا کفر د تسلی ده الینا مرجوم خاص من ته رجوع د دوی دا فننبئهم پس خبر بکومږ دوی بما پاس عملو چې دوی کړی دي ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پوی ده په خاوندانو د سینو نو متیوهم قلیلا فیده د ژوند باور کو دوی ته لگا ثم نضطرهم بیا با مجبور کو دوی الی عذاب غلیظ عذاب سختا و دې کې دلیل د توحید ذکر کړي ما اعتراف الخصم ولئن سالتهم کچریت تپوسو کې د دینا من خلق السماوات والارض چې چا اسمانونه پیدا کړی دی او زمکه ليقولن خامخاب وی الله پیدا کړی دی قل ورته وی الحمدلله صفاتنا د اولوہیت ثابت دی الله لرا بل اکثرهم بلکې اکثر د دی لا علمون پویږي لله ما فی السماوات والارض خاص الله لرا هغه سيزونه دي چې اسمانونو کې دي او پزمکو کې ان الله هو الغنی یقینا الله د الله به پروا دی او د صفاتونو والا ولو انما فی الارض من شجره اقلام او کچری شي هغه څه چې پزمکه کې دي چې هغه عبارت دي د ونونا دا سیزونا اقلام قلمون شی والبحر یمد او بحر مددو کی لد سراب من بعدی پس دینا سبعت و بحر او نور بحرون ورسرشی او پدے باندے دا اللہ نعمتنا ولی کلیشی ما نفدت کلمات اللہ نخلاص بنشی کلمات الله د خدای نعمتنا یا د خدای کلمات او ویناګانی دا بخلاصی نشي ذکر غیر متناهی ان الله یقینا الله عزیز غلبه والا د حکیم د حکمتونو والا لله ما فی السماوات والارض دا معلومه ده چې سدی دا د الله دی نو چا به ویل دا متناهیات بد الله اوس الله وینا
صرف متناهی سیزونه نه، غیر متناهی سیزونه هم د الله دي. دا ما فی الارض کې ما موصوله ده، موصول سره د سیلې نه اسم د ماش دا من مبین سے من شجرتین بیان، مبین سره د بیان نه اسم د انس و اقلامون خبر. کچر تا هغه څه چې پزمکه کې دا کم دی ونی دا قلمونه شي او بحر یمده مددو کې د سره من بعد رسته د دینا سبعة ابحر و دریابونه ما نفدت کلمات الله. د خدای نعمتونه لیکيو کلمات ما به پوره نشي، خلاص به نشي. ولی ځکه دا اقلام او دا دریابونه متناهی دي او کلمات د الله تعالی غیر متناهی دي. نو متناهی به څنګه محیط شي په غیر متناهی. ان الله عزیز، یقینا الله د غلبه والا دی او حکیم دی، حکمتونو والا دی. روح المانی کی علوسی وی رحمه الله وفي الكلام اختصار يسمى حسب ایجاز. کلام کې اختصار د چې دې ته حسب ایجاز وي او دلالت په محذوب باندې سیاق کوي. تقدیر د عبارت داسې دی ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر ممدود سبعة ابحر وكتبت بتلك الاقلام وبذلك المداد. اول کله شي په دې قلمونو په دې صحیح کلمې د الله تعالی ما نفدت. ولی لعدم تناهیها، ځکه دا سیزونه متناهی نه دي. ونفدت تلك الاقلام والمداد، دا قلمونه صحیح به ختم شي لتناهیها، ځکه دا متناهی دي. دا نسبت د متناهی د غیر متناهی دي. ما خلقکم نه پیدائش تاسی ولا باسکم نه دوباره را پاسېدل ستاسو الا کنفس واحده، مگر پیدائش د یو نفس. ان الله سمیع، یقینا الله اوریدون کې ده، بصیر لیدون کې. علم ترى تنګوري ان الله یقینا الله یولج الليل فی النار، داخلیش په فورس کې ویولج النهار، داخلی ورځ پشپ کې. وسخر الشمس، تابعدار کړي د انوار او القمر سپوږمۍ. کل یجری لا اجل مسمى، دا ټول روان دي هغه نیټه مقرره تا. وان الله یقینا الله بما پاس تعملون چې تاسو یې کوي خبیر خبردار دی. ذالک دا په دی وجه بان الله هو الحق، یقینا الله حق دی او رښتونه دی، اولوهیت ده. وان ما يدون هغه چې دوی را بلی من دونی ما سوا د الله نه الباطل هغه بیکار دي، نه حق دی، حق نه دی. وان الله یقینا الله هو العلی شانا، الله لوی دی په اعتبار د شان سره. الکبیر لوی دی په اعتبار د سلطان سره. العلی شانا الکبیر سلطانا. اس تذکیر بیا اعلی اللہ کئی ایتونو مقصد تذکیر بنعم اللہ. علم ترى تنگوری ان الفلک یقینا کشتی تجری روان دا فی البحر پا دریاب کی بنعمت اللہ دا اللہ پا نعمت سا. یریکم چوخی تاستا من آیاتی دن خود قدرت ددنا. ان فی ذالک یقینا پا دیکھ کی دی کشتی کی آیات نخد قدرت تی. لکل صبار، ہر صبر کون کی تا، شکور شکر کون کی تا، ہر مومن تا. دا مومن نے تعبیر پا صبار او شکور سرو، ځکه دا مومن حال دا دو وقتونو نه خالی نه، یا پی نعمتو نه او یا پی مصیبتو نه. که مصیبتو نه نو صبر کوي او که نعمتو نه شکر کوي. و اذا غشیهم موجن، چې کله پټ کی دوی چپی د دریابونو کذلل لکا اوریزی. دعو الله مخلصینا، رابلی اللہ پدا سے حال کے چه اخلاص کون کی رہو دی اللہ درا دین پا توحید کی. یا اللہ زمان مددو کی.
فلما نجاهم الى البر پس هر کلا چې الله دوی ته نجات ورکی وچتا فمنهم مقتصد بعض د دینه مقتصد باقی علی الایمان په ایمان باقی وما یجحد بیااتنا انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ الا کل خطار مگر هر غدار کپور ناشکرا خطار خائن یا ایو الناس اتقوا خلقو ویری گئی ربکم استاسو در ربنا وخشو یوما ویری گئی داغی ورزینا لا یجزی والدن چیز بدل بنسی ورکوله هیس پلاران ولدی د بچینا ولا مولودن او نه بچه هو جازن چې دې پلار تیریږي دې په بدل نشي ورکوله ان والد پلار نه شي عايشه بچه به د پلار نه پکاريږي او پلار به د بچي په نه پکاري ان وعد الله حق یقینا وعد الله رښتونی ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا فسدو کدین کی تاسو ژوند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوک دین کی تاسو په الله باندې الغرور دوک کون کې غرور په پته د غیر سره دوک کون کې او په زمې د غین سره مصدری معنا ده دوکا ان الله عنده علم الساعه دیات کریمه کی مفاتیح الغیب ذکر کئی علوم خمسه د الله تعالی چې کوم د خدای پورې خاص سورۃ الانعام 9:50 کې الله وایي وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو د خدای سره چابیان د غیب دي نه پويږي په دې باندې الا هو مگر یو الله هغه دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې دا پنځه د سيزونه دي چې د الله نه بغیر پدې بل څوک نه پوي پدې ولا يعلمها ملک مقرب ولا نبي مرسل نه په ملائکه مقرب پويږي نه په نبی مرسل پويږي فمن ادعى انه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقران چې سو کوئی پدې پنځو کې ز په یو شی پويګم د په قران کافر شي ان الله یقینا الله عنده د سرا علم الساعه علم د قیامت ته یو ویم وينزل الغيث را نازلی باران دعا د باران علم خدای ته چې کله بکیږي او څومره بکیږي دا علم الله سره ويعلم الله پويږي ما په لرحام هغه چې د مور پر رحم کې دي وما تدري نفس نه پويږي هیڅ یو نفس ما ذات تکسب غدا چې سبب سکي وما تدري نفس نه پويږي هیڅ یو نفس بیا يردن تمو چې کوم ازمکه وکړه د امري د پینځه ان الله عليم یقینا الله پوهه ده خبير خبردار تفسیر مدارک کی علامہ نصفی واقعہ ذکر کرے منصور بادشاہ خوب ولیدو ملک الموت ورته په خوب کې راغی ملک الموت ته وایي زما بس څومره عمر پاتې دی هغه ورته داسې وکړه سړی سار را پاتې د ډېر خپه ملایان نه تپوسونه کول چې داسې خوب مې لیدلی د دې څه تعبیر بعض ورته 15 ورځې پکار دي بعض ورته 15 میاشتې بعض ورته 15 کال امام ابو حنیفه رحمه الله په دې وخت کې دا دغه د زمانه خبره ده امام ابو حنیفه رحمه الله نه تاسو کو چې څه سوای دی خو هغه ورته وایي
چې د دې دا معنا ده چې په دې پنځو خبرو زه نه پوهېږم دا د الله پورې خاص دی ته به کله مړ کېږي دا خدای ته پته ده بس سړی خوشحاله شه چې زه کار برابر شي نو دا پنځه علوم د الله پورې خاص دي سورۃ السجدہ مکی سورت دی تلاوت اعتبار سره 22 سورت نزول اعتبار سره 15 سورت سورۃ المؤمنون نرست نازل شوه ربط د دې سورت مخ کی سورت سره مخ کی صورت کې بیان د نصیحت د لقمان ولابنی یا بنی لا تشرک بالله دی صورت کې بیان د احوال د مؤمنانو د چاوي شرک نه کوي انما یؤمن بیااتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا دیم مخ کی صورت کې بیان د توحید او سره د دلونه دی صورت کې رد ده په عذر د منکرینو چاوی وی مونږ دا نه وی چې زمونږ معبودان خدایان دي بلکې مونږ دا وی چې دا سپارشیان دي د دې صورت کې نه پیدا شفاعت قهریه ده زور سپارش نشي کولای څوک خدای دا وړاندې دیم دا مخ کی صورت کې مدح د قرآن وا او مضمون د توحید او د رسالت او مات دې کې ممدقه دعوت صورت نفی الشفاعت القهریه د زور شفاعت نه پې کوي زور شفاعت قهری پیژنئ شفاعت قهری چې خدای دوزخ ته واچو دې په زور راو باسي دا به خامخا زه د جنت ته بوځم دې ته شفاعت نفس شفاعت خو ثابت ده پیغمبرانو علما او شهدا او غیره لک شفاعت قهریه نه پیږي موضوع د صورت الدعوت الی کتاب الله خلاصه د صورت د دې صورت مرکزی مضمون نه په د شفاعت قهری او په دې دعوی دوا عقلی او یو نقلی دلیل ذکر کړ اول عقلی دلیل څلور آیت دویم عقلی دلیل ویش او نقلی دریس بیا لسم آیت کې شکوا او جواب شکوا همدا شان دریم آیت کې شکوا او جواب شکوا مذکور نلسم کې منون کو د دعوی ته بشارت اخروی شلم کې نه منون کو ته تخویف دوشتم کې زجر سره د تخویف او بیا شکاوی او تسلی نبی علیہ السلام ته دا ټول د دې صورت حصہ ده بسم الله المتجلی بربوبیته الکلیه فی کتابی د ربوبیت ټول تجلی په کتاب کې کړي الرحمن بتنزیلی الرحیم بازالت الریب انو چې ریب د کتاب نه لري کړي ده الف لام میم الف کی اشارت ہے ذات لام کی اشارت ہے لامع میم کی اشارت ہے مقیم رڼا چمکون کے ہمیشہ نئے را قرآن دے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ نازل دل د کتاب هغه چې شک پکې نشتا دا د طرفه د رب العالمین ندی تنزیل الکتاب دا مبتدا دا من رب العالمین خبر ده او لاره په پی بمنس کې جمله معترضه راوړل شوې ده تاسو پته پوښی علامه زمخشری کشاف کې ابو حیان البحر المحیط کې علوسی پر روح المانی کې دې ترکیب ته ترجیح ورکړې ده ها آیت مقصد تمهید سره د ترغیب نه و شکوه ذکر کوي ام یقولون دوی وای افتراو دا قران د ځان نه جوړ کړي بل هو الحق بلکې دا حق دی مې ربک استا د رب د طرفا لتنذر قوما دې د پاره چې تو ویره قوم ماتا من نذیر چې نه راغله دوی ته ویرون کې من قبل کا مخکستانا ځکه د عیسی علی السلام نرسته نبی رسول الله زمانه پورې نبی نو راغله د زمانه د فطرت وای لعلهم دې د پاره یهتدون چې دوی په سملار شي الله الذی دا ولنه دلیل عقلی
الله ذات دې خلق السماوات والارض چې اسمانونو زمکه پیدا کړی او هغه سوچ دې دوړ په منځ کې دي په ستة ایامن پشپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا استوا کړی د پارش باندې څنګه چې د الله شان سره مناسب دي مالکم نشتا استا من دوری ما سوا د الله نه من ولی هیڅ دوست ولا شفیع سپارشی افلا تتذکرون تاسو نصیحت ناخلی یدبر الامر تدبیر د کارونو کوي نازلی من السماء د اسمان نه الی الارض ازمکه تا یو حکم د اسمان نظمکه ترا کوش کی ثم یارجو الی بیا خیجی دی لرا یومن پای ورځ کی کان مقدار ور پسنا چې اندازه د غیر کال دا مما داغینا تودون چې دی بیانای په سورۃ الحج و سروي آیت کم تیر شوی دی ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون او سورۃ المعارج سرورم کی دی تعرج الملائکۃ والروح الی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه الته معلومیږي چې 50,000 کال د دې دوه نه معلومیږي چې زر کال د دې اول جواب هغه دی چې ابن ابي حاتم د سماک د طریقې نه روایت کړی د اکرمان ابن عباس چای بویل چې زر په صورت حج کې دي د هغه معنا دا ده چې دنیا په شپږ ورځو کې پیدا شوې ده یو ورځ زر کاله وه هغې نه دا مراد قیامت ورځ نه ده مراد او په سجده کې چې کم زر کاله ذکر شي دی صورت کې هغه د دې معنا دا ده اسمان تتلل د 1500 کاله مزل دی او چې یو شی رام شي واپس هم لاړ شي نو دا څومره زمانه ولګي دا زر کاله ولګي خدای وای مسافه خو د زرو کلو د خو زر وش یدبر الامر تدبیر د کارونو کوي او نازلې د اسمان نظم کې تا ثم یارج الی بیا د توخیجی چر نازلی کې د اسمان نظم کې تا دا یو مزل بیا وخیجی د تاپی او من په د سورس کې کان مقدار چاندازه د دی الفسنتن مما تعدون ستاسه په کلونو زر کالش زمنګ زر کلو باندې دومره مسافه وش او خدای وی ملائکه خو چې کوي تکوینی شیزونه را نازلې ناغه خو سترګو پرب کیو کی کړه په پوښی دای مطلب او 50,000 کال چې سورۃ المعارج کې هغه د قیامت ورځ یاد ده ذالک عالم الغیب دا پوی دے پا غیب و شہادت پازر و خبر و العزیز و غلب والا دے الرحیم مہربان اللذی اغزاد دے احسن کل شئین چی خیستکڑی دی ہر چیز خلقہو پیدا کردہ ہر چیز و بدا شروع کرا خلق الانسانی دا پیدایش دا انسان من تین اند خٹنا ثم جعل نسلو بیاو گرزاو دا نسل د انسان من سلالتن دا غیر نچوڑ و خلاصی دا ممائی مہین دا یوبوس پکو چمنی دی ثم سواو بے برابر کدلرا و نفخ پیه من روحی و پکل پدکی دا روح ددنا و جعل لکم السمع والابصار وی گرزا استاس دا پارا قوت سامی و باسر ولا پیدا واقلا قلیلا ما تشکرون ډیر لک تاسو شکر کوئ وقالو دی وای ایزا دللنا فلر دی بمونږ ورک شو پزمکه کی زری زری بشو اینا لفی خلق جدید مونږ په پیدائش نیو بل هم بلکی دی بلقاء ربهم په مقام کې در دوی در رب دوی سره کافرون کفر کون کی دی قل ورتوایا یتوفاکم ملک الموت الذی ستاس روحونه بقبض کی ملک د مرګ والا ملائکه الذي اوکل بكم چې مقرر شوی پتاسو ثم الى ربكم بیا رب تاسو ته ترجعون تاسو واپس کیږي تاسو روحونه په ملک الموت قبض کی
مونږ وایو ملک الموت نوم عزرائیل علیه السلام دی په دا دې کتابونو کې شته په حدیث مبارکو کې دا نشته ملک الموت راغلی دی لفظ د ملک الموت اسم جنس دی ټولو ته شامل سورة الانعام 1:50 کې ذکر دی حتی اذا جاءکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون بل ذکر اغلی سورة الانفال 50 کې ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه چې ډېرې ملائکې وځي دلته یو اعتراض دی دی آیت نه معلومیږي چې روح د انسان یو ملک الموت راو بس یو سورہ زمر 2:40 کې الله وایي چې الله یې راو باسي روح دی الله یتوفى الانفس حين موتها یو ځای کې راځي چې ملک الموت راو بس بل ځای کې راځي چې ملائکې راو بس بل ځای کې راځي چې الله راو بس دې کې تطبیق څه دی علامه شنقیطی جواب کړی دی هغه وایي الله ته نسبت د توفی ځکه شوې ده چې الله آمر دی ملائکو ته ځکه شوی چې دراویسته ملائکو دی ملک الموت ته ځکه شوی چې بیا سپارل شوی ملک الموت ملائکې خپل مرګري ولیږي هغه روح راوالي بیا ملک الموت ته اوس پورې وغی ځان سره بره وړي او یو ښکته ځای ته رسوي دا کار د هغه د درېواڼو ته نسبت صحیح اوس تخویف اخروي ذکر کوي ولو ترى کچری تو ګوري ذل مجرمون چې مجرمان بانا کی سروسیم سرونه بخکتی دربم پنځ درب د دوی سبب وي ربنا ای رب زمونږ ابصرنا مونږ ولید قیامت وسمینا مونږ وورید د قیامت خبرې قیامت کې بداوي فرجنا مونږ واپس کانا عمل صالح چې مونږ عمل وکړو ان موقنون یقینا مونږ یقین کوونکیو ولو شئنا لاتینا كل نفس هداها که زمونږ اراده وي مونږ ورکړی وي هر نفس ته هدایت داغې ولکن حق القول لیکن ثابت شوی د وینا مني زمانا لاملالن جهنم خامخا بړکوم جهنم من الجنة د پیریاننا والناس د انسانان اجمعین ټولنا فذوقوا فوسوسکه بما نسیتم لقاء یومکم هذا چې تاسو یې رکړی دا مخامخ کېدل د ورځې ستاسو دې سره انا نسیناکم یقینا موږ هم تاسو پرېښی وذوقوا وسکئ عذاب الخلد عذاب د همیشوالي بما کنتم تعملون په سبب د دې چې تاسو کوم اعمال کړي دي انما یؤمن بیااتنا الذین یقینا ایمان راوړي زمونږ پایتونه کسان اذا ذکروا بیا چې کله دوی ته نصیحت ورکول کېږي په دې خرو پریوزی سجدا پدا چار کی سجدا کون کی وسبحوا تسبیح وی بحمد ربهم پسنا درب د دوی سره وهم لا استكبرون او دوی تکبر نه کوي در مؤمنانو صفاتونه تتجافا جنوبهم عن المضاجع لری دی اړخونه د دوی د بسترونه مضاجع د ملاسته د زینونه یعنی تهجد کوي یدعون ربهم رب لرب د دوی خوفن د وجد ویرنا و طمع د تمنا ومما دا غسنا رزقناهم چې موږ ورکړی او ایت ينفقون لګي فلا تعلم نفس پس نه پويږي سیو نفس دا بشارت اخروی د مؤمنانو ما پاو نعمتونو نه پويږي او خپلهم چې سپټ شي پټ تیار شوی دی دیتا من قرۃ اعین در قسم سترګو احوالنا سمرا سی نعمتونه دي د سترګې په یخي سیدا ورته پټ جزام بما كانوا يعملون دا بدل دا پاوس چې دوی کوم عملونه کړي وس
فاسق به دوزخ ته ځي او مؤمن جنت ته، دواړه برابر دي، تقابل ذکر کوي. افمن کان مؤمنا، څوک چې مؤمني، کمن کان د هغې په شان پس فاسقه چې پس فاسقي، لا یستوون، ندي برابر. الذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړی او عامل الصالحات، نیک اعمال یې کړي، فلهم جنت المأوی، شته دوی دپاره جنت ځای د اوسېدو. نزلا ملمستیادا بما کانوا یعملون، په سبب د هغې چې دوی کوم عملونه کړي. واما الذین، کسان فسقوا چې خارج شوي د خدای د طاعت نه، فمأواهم النار، ځای د استوګنې دا اور دی. کلما ارادوا، هر کله چې دوی اراده وکړي ان یخرجوا منها، چې راوځي د هغې نه، اعیدوا فیها، دوباره به ور پرېویستلی شي په هغې کې. وقیل لهم، ویل کېږي به دوی ته، ذوقوا څکئ عذاب النار الذي، عذاب د هغه اور کنتم به تکذبون، چې تاسو وایئ چې هغې پورې به هم دروغ ویلي. تخویف دنیوي، ولنذیقنهم، خامخا به مونږ ور وسکو دوی ته، من العذاب، د عذابنا، الادنا، ادنا نه مراد د دنیا عذاب، دون العذاب الاکبر، مخکې د لوی عذاب نه چې د آخرت عذاب دی. حسن بصری، ابو العالیہ، ضحاک، ابی ابن کعب، ابراهیم نخعی وی عذاب الادنا نه مراد د دنیا مصائب مرضونه دي، مؤمن په دې مبتلا شي. او د عذاب الاکبر نه مراد د جهنم عذاب. الله خامخا به موږ ور وسکو د عذاب ادنا، د دنیا د عذاب نه، مخکې د عذاب اکبر نه، لعلهم، دې دپاره، یرجعون، چې دوی حق ته رجوع کی. ومن ازلمو، څوک دی ډېر ظالم، ممن دای چانا ذکر بیاات ربی، چې نصیحت ورکړی شي په آیتونو د رب ده، ثم ردنا، بیا مخ وګرځئ د هغې نه، انا من المجرمین منتقمون، یقینا منگا د مشرکان نا بدل اخیستونکي یو. دلیل نقلی په نفي د شفاعت قهریه د موسی علیه السلام، ولقد آتینا بلقیس سره موږ ورکړی، په تحقیق سره موږ ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب. فلا تکن، پس ته مه کېږه، فی مریتن، په شک کې، من لقایي، د مخامخ کېدلو د ستا د سره. دا لقا مصدر به مضاف شي مفعول ته، فاعل نبی علیه السلام. قتاده وی معنی دا ده چې نه نبی الله صلی الله علیه وسلم قد لقی موسی علیه السلام، نبی علیه السلام د معراج په شپه د موسی علیه السلام سره کتلی و کنه. مسلم شریف کې هم دا حدیث. امام رازی وی معنی دا ده فلا تکن فی شک من لقاء موسی، د مخامخ کېدو د موسی نه، فإنک تراه وترقاه. علامه شبیر احمد عثماني وی چې قتاده به د دې تفسیر دا کو چې موسی علیه السلام سره نبی علیه السلام ملاو شوی. او مسلم شریف کې روایت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام وی مررت بموسی، موسی علیه السلام تیر شوم لیلة د معراج پشپه، معراج پشپه تیر شو، هند الکسیب الاحمر، هغه سرې غونډۍ سره، او دی ولاړ و مونځ یې کوه په قبر کې، وقائما یصلي فی قبری. مسلم شریف روایت. نبی علیہ السلام سره ملاقات شو کړه، دی ولاړ و مونځ یې کوه په قبر کې. دا جسم ژوندی و که نه، جسم قیام صلات دا خو داسې څیزونه دي چې منسوبېږي جسد تک. وجعلنا من ګرځولی او دا کتاب د موسی هدی لبني اسرائیل، هدایت بني اسرائیل ته. وجعلنا منهم ائمه، من ګرځولی دي د دوی نه مشران، یهدون بامرنا، چې خلق را بلی بامرنا، زمونږ حکمونو ته، لما صبرو، هر کله چې دي ځانونه بند کړي د معاصیونه، وکانو دی بیا آیاتنا پیاتونو زمونږه یقینون، یقین کو، یقین به کو.
ان ربک یقینا رب ستا و یفصل بینهم جدائی برا ولی د دې په منځ کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ فیما پاردغس کې کانو چې دوی دی پی پای کې اختلافون اختلاف کوي اولم یهد لهم آیا خدای بیان نه دی کړی دی تا کما هلکنا من قبلهم چې څومره موږ لا کړي مخکې د دیناو من القرون د پیړیو نه خدای ورته بیان نه دی کړی استفهام انکاری دی ولې نه یمشونا چې دوی زی پی مساکنهم دغه هلک شدکانو په کورونو کې ان فی ذلک یقینا په دې کار کې لآیات نخد قدرت یا فلا اسمعون دوی خبر نه اوري اولم يروا دین ګوري ان نسوق الماء چې موږ رواني کوو الى الارض الجرز خالص مکتا ونخرج به رواسونه زران کروند تاکل منو چې خوراک کیدا اینا نام ساروی دا وي وان پسوم ځان نه دا وي افلا یبصرون یا دوی نویني ويقولون وي متى ذل وعد وكل بيدا فتح فیصله زمونږ د دوی ان کنتم صادقین ورته یوم الفتح د فیصله ورځ لا ينفع الذين غټن کې کسان ته چې کفر کړي د ایمان ورته بیا پیدا نه کوي ولا من ضرور نه بدی ته مهلت ورکول کیږي فاردانو مخ وګرځوا د دوینا وانتظر انتظار کوا انهم منتظرون یقینا دوی انتظار کوونکي دي پیسې تاسو له خوب درځي مونږ لمم راوست اقدامه به وکړو خم ته ما بیګام خوب نه دی کړی او بس